یو ساعت د ملک ښځې دلته یو دوه ډمان جامړه کړي دې زمونږ ادبیره کې هغه ویل جوړه شهیدان راوتي اول مراد پې حاصلي عالم کتلی و د ښځو خلیل مومند نه ګلاب بابا محل کتلی و په ریګي کې دغه کې دا وایي سپیرسنګ کې هغه ویل حکومت ورته جی ټي اس لاری چالو هغه ویل ګلاب بابا دی چې وینه یې چېرته پرېوتې آب زمزم د هغه د اوس قوم لرې د دې خدای قسم په خدای دی چې مخونه د دې خلکو را باندې بد دی چې د یو نه دویمه خبره را سره کې غوسه راځي خبره نه پوهېږي عقل پکې نشته سړیتوب پکې نشته سهار مې یو ته وې دلته به ناستې دي جومات ناستو خبره پرت څه خبره به وکړي مال د مجلس کې کښېنې نو د مجلس آداب زده کړه اول خو کښېنمه کوم مجلس ته چې چا راغوښتی نه یې هلته مه کښېنه که کښېناستې نو چې د خبرو دعوت چا نه یې درکړی نو خبره مه کوه په تیاره روټۍ ورپېښ شوې نو لاسونه ورته مخ چې ښه دا خو جوړ تیاره ده ښه دا کار مه کوه علي خادی ځان نه مه جوړوه کیدای شي لږی د هغې په کور کې نوره نه نو کور والا به وشرمېږي که وبه نه شرمېږي خبره کوئ که نه وبه نه شرمېږي اوس به تا له روټۍ نوره کوم ځای نه پیدا کړي نو لاسونه من غاړه چې ښه دا خو په تیاره رال نه نه هره ورځ تېره که خو چې دا کار ونه کړي کم درستخان ته بللی شوی نه یې خبردار چې ورته کښېنني که بېعزته شوې نو ځان ته بېعزتي کوه لکه ما ته یو ورځ یو سړي وویل چایو پیاله یې د لاس کې ده مونږ ته دې ستم ونه ما وی منافق دې ته وایي چې پړی یو وي او په خوله یې بل همغه پیاله یې وه نورې چای ویم نه اړه مې نه و ما ته خپله سر مې خوږېدو که تا ته مې ست کړی وی منافقت کې راتلی ستونو متونه نشته لار لنډوه لار لنډوه په لاره ځې هسې چټي ها راواوړېدم راوړه مه داسې نیغ تېرېږه کار خلاصوه تاسو خیال راغېږدو لارې لنډوئ لارې ځکه چې مونږ د دې قابل نه یو چې یا مونږ سره څوک کیني یا مونږ چا سره کینو دا سړیتوب مونږ کې شته دا انسانیت مونږ کې شته که ته د چا ځای نه ورشې خو دا تور ګونګټان نه دي دا جومات کې په دې وښو کې چې پیدا کېږي لیدلي جومات کې چې جمع تیر شي که نه نو په د اخر ورځو کې تور ګونګټان نا تور ګونګټ له چې ګوته وروړې نا ګونګټ پوسکی اچوي چې ګوته وروړی پوسکی واچي چې داسې بوی کې ته به وایې چې د دنیا ډیرانونه مې جوړ بوی کړه مونږ هغه تور ګونګټان یو وروره او که چېرته ځیم پوسکی اچوي او که چاله ځیم پوسکی اچوي خبرو چل خو درځي نه سړیتوب خو درکې شته نه انسانیت خو درکې شته نه عقل خو لرې نه نو عزیزانو مونږ کې دا ټول صفتونه به هله راشي چې مونږ کې انسانیت او چې انسانان شوي نه یو انسان به اول صفت دایي چې د مطلق انسان به دې پړه کې درد په خبره به پوهېږي په سوال جواب به پوهېږي د بل تکلیف به خپل تکلیف ګه د بل مصیبت به خپل مصیبت مونږ د بل اول مونږ ملیانو غوا تا کرویر کی زوی دې مړ دی ځوان ظلم زوی دې مړ دی او زه د هدیرې ته جنازې سره لاړم او د هغه سقات ویشلی کېږي زه ورته لاس نیسم که نه ستا کور ته ختم له درشمه دننه د ښځه او لوڼه هی هوی جوړ دی هغه روټۍ زه خورم که نه خورم په ایمان یې داسې ټایم کې چاله روټۍ خوند ول زمونږ په دې عقیدو کې وګوره ویر کوي په دې مړو باندې او ډېر ظالم ویر
چې مړی اوچت شي ښځې او لوڼ او خپلوان یې ویر کوي نیم خلک مړي سره روان شي نیم خلک وریجو ته کېږي په دې اپرېدو آواز په کې ورته ټول به نڅو ټیکاله تیاره ده ټول به نڅو دا ګیرو والا دا ملکانو پټکو والا پټکي باندې څوک سړی کېږي پټکی خر ته هم په سر کې نو هم سړی شو ټول به نڅو مړۍ تیاره ده نو دا شوپاړې به ووایي ویر اوري دا ښځو جړه اوري دا ماشومان ته ګوري چې دا یتیمان شو پلار یې مړ شو او دا نوړی به په خوله نه بس وایي په ایمان دا د انسان بچي دي یا دا انسانان دي یعنې چې یو ضد کور وران شي هلته به تاله اوبه څکل څنګه مزه درکړي اوبه څکه روټۍ خوراک وپرېږد نو عرض مې دا و چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان که بوت سل زره د سرو شي انسان دولت مونږ د دې علاقې دولتمند سړی دی دا جومات چې پکې دی دا غیر چاپېر ټول بزرګان اوسي خان دی خان ما هلکه دې جومات کې اوبه نه خیږي دې ډیګۍ ته دا جمعې په ورځ ګورئ تاسو څومره تکلیف یې که نه اوبه نه خیږي 2 پیپونه یې ورته ننه ایستي دي اوبه نه خیږي دلته یو پمپ لګول پکار وایي ښه چنده به والا وکړو که نه ته څه تندر والی په بم لګېدلی په توپه لګېدلی نه زه به هم پکې چنده واچوم که نه ستا چنده مې که پکې واچوله دې خلکو مونځ هم نه کېږي بیا ځکه چې ته پلیت یې عزیزانو دا زموږ تاسو خیال ده کوېده نه وي پکې واده یې پکې په ډبو باندې د 100 روپو لوټونه شیندي او که ورته یې د جومات کې یو ټوټه ماته ده نه هر سړی به لکه د ګیدړ غوندې لکه په کونه کې منډي او جومات دروازې نه به بهر وځي شر به اوري چې د جومات دا ټوټه ماته ده دا بمبه ماته ده شر بیا اوري او ټک لاندې نه به دغه وکړو دا انسانان دغه ټوټه که ستا کور کې ماته شي دا به څه چلي وی سړی به ورته ګورم ملخه چې د خدای د کور ستا پړه کې دا قدر دی چې دې له دې سړی ونه کتو چې د خدای په کور کې ټوټه ماته ده چې وله سړی راوله مو جوړه کړم او د خپل کور درته دا د خدای کور کې به ته خلاصېږي او دا د خدای کور به ستا شفارس کوي او ته به پې جنت ته ځې نو کاکاګانو مونځونه ډېر کوئ ما په دې خبرو پوهېږئ ډېر ځان مه ګیره مه ګئ ما د جومات درد جومات ته راننوځئ جومات ګندئ پک جارو اواله یو جارو یې کوي بازار کې ودرېږئ چې څوک خلک منځه نه وځي کېړی ورته سموئ ستاسو نفس مړ شي جومات ته راننوځي د استنجاګانو ځای ګوره که ګندئ جارو راواله او به پې پرېږده د استنجاګانو ځایونه ووینو ده هله به انسانان کېږي تاسو خیال راغی چې که دا کار درکې نو انسانیت ګران کړ د تبلیغ والاو ته دلته دا جومات دلته یو امیر صاحب و اوس لا په چیله تللی دی او چنیا جومات ګندلی جارو کوئ نو دې ځای نه مې ونیو چې ونې ما ته څه بلا والی چې تېنه جارو کړی دا جومات ټیک جارو والا دا جومات جارو کړ که بیا آواز وکړو چې چنیا په دې جومات کې درنه غول خاښنه ګډوډ وباسه چړې ته بولې دا د سړي ټوکلې ټیپر پې خرڅوي چې دا ستا د کوره وظیفه لي او ایماندارو دا ټیپر پې خرڅوي چې ستا د کونې د اوچتو ځایونه به درته وینځي نو عزیزانو انسانان شئ انسانان کله کله چوارې نه وي چوارې جارو راوالئ په خپله ویڼۍ جارو کې چې بند دي کوړه پرته وي کوړه ټوکری راوالئ په خپله یې پکې واچوئ
یو طرف ته یې وغورځوئ. او به کړی شي دا جمعې په ورځ یې مسواک سپینه ټوپۍ او عطر مطر مو هم په ځان مګري او چې چا عطر مګري ما ته لاس مه راکوئ معافي غواړم ما بیا زکام وی ښه عطر هم په ځان مګلي دا عطر مطر مګي څه چې جمعې مونځ ته روان یم د جواړیانو ټوکری راواله ګنګي چې پرته وي دا په سر که او بار یې وغورځوه. تېرو ورځو کې مې داسې کوتک راغستی و ویڼۍ زمونږ بنده وه هغه مې خولاوله که نه یو سړی هغه ماته چې مولانا صاحب دا څه کې دا چوریانو کار دومره لوی عالم او دغه ما ښه پکې ور دغه کړه او داسې مې او د پلاستیک لفافې داسې مې لړه کړم په ده مې ور واچولې ویلې زه دې غر کړم ما زه خو غر کړم چې ته هم راسره غر کړي دا ډېر ښه کار په دې باندې سړي نفس مړ شي مړ ما په خبره پوهېږئ نفس دې مړ شي په ایمان یې وایي چې ځان ته څه وایي او جارو راوالي او په دې کوڅه کې راځئ جارو کوي یا د جومات تله جارو کوي یا په جومات کې جارو وي په دې به ښه نه ښکاري دا کار کوئ که بوډاګان یئ بوډاګانو د لاسه خو جومات کې امامان هم تنګي او طالبان هم تیته چېرته بوډا یي زه په خپله 22 کاله بجلیګر کې امام هم دا بوډاګان به راته مخامخ ناست و ټوخېده به کله به یې لمونځ دې وکړ دوه یو بوډا مې ونیو د کړکۍ نه مې بار وغورځولو ما بیا دې ونه ګورم په دې جومات په کور کې دې ښځه او انګور نه پرېږدي خوار شي موږ له دا ګند راوشړلو جومات ته بوډاګانو واورئ چې جومات ته لاړ شي غلي ناست اوسئ چپ د جومات یو ګوټ کې دا مه وایه چې ناوخته شو یا وختي غلی ناست اوسه او چې امام ودرېږي بس پاسه لمونځ وکړه داسې ناست اوسه لکه یو شاعر وایي کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی و تبارک دا بادشاہ داسې بادشاہ چې د ده په شان د بادشاهۍ کولو مثال به تر قیامته پورې پیدا نشي دی چې څه وخت کې وفات شو څه ورځې پس چا خوب کې ولیده چې څنګه چل در سره وشو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې تپوس مه کوه زه چې په قبر کې ښخ شم او خلق رانه لاړه نو د جنتونو څومره مخلوق چې و هغې ته اعلان وشو چې ټول د جنت نه بهر شئ او په لین باندې دواړه طرف ته ودرېږئ عمر ابن عبدالعزیز را روان عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي چې ملایکې راغلې او ما ته یې ویې چې راځه نو دی وایي چې یو خدای به پې پوه وي چې زه څومره وخت روان
ما ته دا اندازه پته نه لګي. خو دواړه طرف ته د جنت مخلوق ولاړو او د ګلونو دستې په لاس کې نیولې وې او دا الفاظ یې وی چې سلام قولا من رب الرحیم. هر یو باندې به چې زه ورتلم نو هغه به وي چې سلام قولا من رب الرحیم. عزیزانو دا هغه الفاظ دي چې اهل جنتو ته جنت ته دخول نه بعد وی خدای پاک وایي. یعنی جنت ته چې اهل جنت ننوځي نو ړومبنی سلام به پې د الله پاک وي او دا الفاظ به چې سلام قولا من رب الرحیم. نو عرض مې دا و چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې و دا یو کامل انسان نو د مرګ نه وروستو ورسره الله په قبر کې دا معامله و. که تاسو خیال وکئ سړی چې مړ شي تمام وسایل چې دي دا منقطع شي. ښځې سره وسیله منقطع شي، زوی سره منقطع شي، لور سره منقطع شي، پلار سره منقطع شي، مور سره منقطع شي، دوستان وغیره وغیره تمام وسایل چې دي منقطع شي. او د قبر لاندې په دا تنګ غوندې ځای کې هغه نه منقطع کېدونکی شی څه شی دی؟ هغه صرف د خدای ذات دی. که دغه ځای کې خدای در سره لکه رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نوي رحمانا، چې الله در سره مل نوي رحمانا، که فوجونه در سره وي یک تنهایی. ډېر فوجونه ګویا پاس په قبر دی ولاړي او چې لاندې خدای در سره نه پاس د فوجونو زور تا ته نشي در. نو عزیزانو عرض دا و په هندوستان کې وګوره روزانه په سوونو خلک مړه کیږي. چې کله نه هندوستان جوړ دی مارشالله پکې رانله. دلته اوس زمونږ د امیر المؤمنین بیا خبره مارشالله له جوړه کړې ده. انشاءالله در باندې بیا را روانه ده که خیري تماشې به وکئ د ځان. بیا خبره اوس دې له جوړه کړې ده چې حالات خراب وو ښه کېده نه نو زه مجبور شم ما مارشالله راوسته ځکه خبرې خو دله چې کومې ورځي هغه اړو چاله ورځي نه. په داسې وینځلي بزرګ اورېدلي یی چې یو خدای به م ترې خلاصوي. یو خدای تپوس نشته. په کراچۍ کې نن اخبار وګورئ چې کراچۍ په هسپتالونو کې د مړو د لاشونو انبارونه پراته دي. انبارونه او شناخت یې نه کېږي چې دا دي څوک. تیکې او غوښې پرتې دي نو تیکې او غوښو کې به څوک خپل مړی څه وپېژني. نو دوی راغلې صاحبه او اسپتال ته ورلو صدر ضیاء الحق صاحب مریض کی عیادت کر رہے ہیں اور جوڑن جوئم چې ده دوره ملتوی کړه هم راغې عیادت کیے او مجرمانو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی. چې کوم هم نیولي هغې سره هم څه وکړه چې لا پاتې اوس نور چې نیسي هغې سره به کسر اٹھا نہیں رکھي. خو دا داسې بې غیرته قوم دی، داسې د عقل نه پاک قوم دی چې دومره نه پوهېږي چې هلکه زه چې په بم ولګم نو زما د پلار او نیکه دې هم کور روان شي چې وزیر زما تپوس له راشي او زه به پرې خوشحالېږم. تاسو چې زه په بم ولم خوشحال به شئ؟ دا سړیتوب دی. په دې اخبارونو کې چې دا فوټو وګورئ توکان یې پې توکئ. دا خو
वही मेरे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा हो। वजीर आला د سند وزیر اعلی ته پکار دی چې په خپو کې پړی واچي او د سپي غوندې په سرکونو راک خلک کینې او کباب شو. او دا چې د پیر پګاړو پرکټې دی خوځوي نه ذلیل حکومته د نورو ملکونو تشې دورې کوي، سبق دی والی. د هندوستان دوه ګاډي وجنګې د خپلو کې، نو د ریلوې وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم، ځکه زما انتظام ټیک نه و، نو دا ګاډي ځکه وجنګې. سریلنکا او که کوم یو ملک کې یو سوزکې وجنګېدو او د ټریفک وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم، ځکه دا سوزکې وجنګېدو، زه د وزارت قابل نه. دلته د مړو انبارونه جوړ شو، دا حکومت نااهله نه دی یا دته مستعفي کېدل نه دي پکار؟ تاسو ووایئ دا نااهله نه دی؟ مړه دا څه حکومت دی؟ تاسو په ایمان ووایئ چې یو حکومت د یو لارۍ د آرن علاج نشي کولی او د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی، دا هم چېرته د سړي د زامنو حکومت دی؟ په لارو کې بسونو کې او ټرکونو کې وګوره د های پریشر آرنې لګېدلي چې ډرایور والا ګوته یوړي او داسې چغ نارې کړي چې سړی به وایي غوږونو پردې مې وشنې. دا زما د جومات سی آی ډي والا واوره، سبا بلې جمعې پورې که ماته د دې پته نه وه لګېدلې وجنم دی. اے جي ټریفک او ایس پي ټریفک او ډي ایس پي ټریفک او انسپکټران د ټریفک دا ډیري په میز ورته کېده چې دا های پریشر آرنې چې دي د بسونو نه او د ټرکونو نه وباسئ. دنیا ته د خدای په عظیم قهر گرفتاره ده. تش د ډرایورانو جیب لټول ضروري دي، د سورلو جیب لټول ضروري دي. دا ضروري نه دي چې هلکه دا خلک په دې سړک روان دی او داسې هارن دې بجاو کړو چې د خلکو نه دې رب وټویست. دوی به لاره ودرئ چې هغه جیبونه میبونه به ګوري، ښه نور خیر خیر ښه زه ستاسو ټول ایمان او کرتوتونه ماته معلوم دي. که عیام پکاري د دې شي علاج وکوي، کني بیا به زه خپل عادت در سره وکړم. دا حکومت دی، دا ملک دی. ما نور ملکونه لیدلی دي، ځکه په جزم سره دا خبره کوم. نور ملکونه مې لیدلي، نور ملکونو کې چې سړک کراس کې یو غاړې نه بلې غاړې ته اوړې، نو هلته به ته نه ودرېږې چې ورېږه چې دا لاره یو موټر تیر شي نو زه به تیر شم. نه، ته به روانې، لاس به داسې ونیسې. که 200 موټر یو لاره را رواني، تاسې بریک به ووایي چې په ځای به موټر او لاره جام کوي، ته به تیر شي، هغې نه بعد به هغوی تیري. اوس خدای په راستی که ته ټانګېوال ته ویل ګلګر واګې راکاږه 200 کنځل به درته، یا رشکې والا چې په سپیډ کې راخلاص، ته خو لاس ونیسه چې در باندې درخېږي او بیړه دله غرقوي که نه غرقوي. نو عرض مې دا و چې دا من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هرچی گرده آشنا کر. د دې نه لوی دلیل د حکومت د نااهلیت بل څه کېدی شي؟ خود صدر ضیاءالحق نن ومنله چې د پاکستان د بمونو د دماکو خو ایله اوس ابتدا وشوه، اوس ابتدا وشوه. مطلب دا چې نور به مخکې ګورئ او بغیر د افغان د مسلې د حل کولو نه بغیر بمونو دماکې په دې ملک کې څوک راټینګولی نه شي او نه یې راقابو کولی شي. کابو یې کړئ. کراچۍ ته بمونه په کومه لار راځي؟
سمندر کې نه راپورې وځي په دې لار ځي. ستا دا تالاشیانې وګوره، ستا دا ناقهبندیانې وګوره، او د هغې د پاسه هم کراچۍ غوندې ځای ته ستا بمونه رسېدل وګوره. په دې لار ځه. بیا په دې لار د چرسو لارۍ کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ د پوډرو موټرې او ویګنې کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ بیا کراچۍ نه بار ملکونو ته په څه شي کې ځي؟ په څه کې ځي؟ ستا په دغه پی ای اې کې. تاسو پوه شوئ؟ دې نه زیات نااهلیت د یو حکومت بل څه کېدی شي؟ 2 لکه ناکهبندۍ، بله ورځ دلته بالا ماڼۍ نه موټر وتښتېد، ناکهبندیانې چې پته لګېده صاحب هلکه څه شو؟ ووتو. ناکهبندي د دې ناکهبندي ما ته معلومه ده، دوی چې ډزي نو نږدې ورته نه راځي، خو چې سړی خپې وغځوي نو بیا راشي تېګیر چاپېر شي، چا لکه لرې شئ صاحب به راځي دا ځای به ملاحظه کوي. عرض دا و چې هغه جرنیلان هم ایماندار وو، د پاکستان په شان نه وو. پاکستان نن بیړه تباه ولې ده او غرق ولې دی؟ ځکه چې پاکستانیانو سره د ملک غم نشته، د ځان غم دی ورسره. د ملک غم نشته، د خپل کور غم دی ورسره. د ملک غم نشته، د خپلې خېټې غم دی ورسره. که په هر ځای کې ناست، په هر ځای د عدنان اواله تر اعلی پورې هر ځای چې ناست دي د ځان غم یې ورسره. ځکه جومات کې ناست یم د ځان غم دی راسره. ما له سړی راشي پلاني خو چای زوی وویشتو، ځوان زوی و ځوانه ښځه ها بس زه دا نه کوم چې زه دړه په وینو وجاړم چې دی ولې وویشت. دې کې باسونه نور دي انشاءالله بیا به شي. واخر دا